او په هغه ورځ ځان ته مخې ته ساتئ چې به کوم ورځ به الله سبحانه وتعالی موږ سره حساب کتاب کوي او داسې ورځ نه ده معمولي چې خبره ختمه شو غفلت ستا هله ختمیږي چې ستا توجه آخرت ته شي حتی د هغه ورځې مبارکې څه وې یوم یقوم الناس لرب العالمین چې کله به ودرېږي خلک رب العالمین ته ته څه وې دې ورځې مبارکې ته څه وې د هغه ورځې مبارکې چې کله الله وایي وقفوهم انهم مسؤولون الله ملائکو ته وی دروي زه به ګورېداري نو تپوس کوم تا نه به تپوس د مزدورۍ کېږي که د بنګلې که د پټي تپوس خو تا نه د اعمالو کېږي نو ته به الله له څه جواب ورکړې په هغه ورځ داسې بېغمه پروت یې داسې ته به وایې چې بس تا دا دین سم داسې ننوتی دی په تا کې دا دین او ته سم دیندار یې هېڅ یره نشتي دا زړه دې بلکل نه رپېږي چې زه روان کم طرف ته یم دا مخه مې کم طرف ته ده موږ ټول روان یو په کومه لار باندې د آخرت په لار کې او مخم ښی ته ده او ګس ته ده او یا شاته ګورو مخم بل طرف ته کړې ده وایو دا وي آخرت ته روان یو آخرت ته روان یو خو دا مخه خو آخرت ته که کنه په هغه ورځ به الله له څه جواب ورکړي چې کله الله وایي ودرو زه به دوی نه تپوس کوم دا خبره د مؤمن په زړه کې ګوره ډېره یره پیدا کوي کله چې په دې دنیا کې ولله المثل الاعلى د الله خو اوچت مثال دی په دې دنیا کې چې کله داسې غټ سړی ووایي که نه وایي صبر تا نه به زه تپوس وکړم وایي دله به یې خوب نه ورځي والله خوب وله نه ورځي ټوله شپه دا سوچ کوي چې زما نه به څه تپوس کوي که نه ورځي وله خوب نه ورځي وله نو سم خیال دی چې عرش وله ووایي زه به تپوس کوم وایي او بیا هم ستا زړه نه هېرېږي دې راسه او بیا هم ته دې غفلت نه راپاسې او بیا هم ستا حرص ته ډېروالي هغه کمیږي نه د هغه وخته پورې ته څه وایې چې ته په حرص کې لګیې چې کله باندې مرګ راشي د مرګه پورې بیا به څه کوې د مرګ نه باندې بیا به راشي دنیا ته ستا څه خیال ما ته یو سړی ووایي کوم وخته پورې لګیې بوډاوالي پورې نو بوډاوالي کې به ته بیا څه وکړې بعض وایي چې ګیره مې سپینه شي بیا به دینداري شروع کړو زه ته ورته ورسېد اولنۍ خبره خو دا ده چې تا ته چا وي ته به ودرېد ته ورسېد ته به څه چل وکړي او چې مرګ د باندې راشي بیا به دینداري کې حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون الله وایي چې کله مرګ راشي به دوی باندې نو بیا چغې ووایي الله واپس هم که ولې واپس که لعلي أعمل صالحا چې زه وي نیک اعمال وکړم ستا څه مطلب دی چې هغه وخت کې بیا ته الله ته ووایي تا به راواپس کړي بیا به راځي بیا به د الله پرېږدي چې صحیح ده بیا وکړه ورشه واپس شه نه بیا خو واپس راتلی نشته بیا خو تل الله موقع نه درکړي که ته دې سوچ کې پروت او که ته دا وایې چې دا مال به تا سره همیشې نو دا مال خو هم تا سره همیشه نه دی ته په څه سوچ کې پروت یې چې کله غریب شي بیا به د الله په دین مال ولګي دې ته پروت یې اوس ځوان یې چې کله هډوکي دړ شروع کړي بیا به تهجد کې اوس دې ذهن تیز دی چې کله دا ذهن دې کمزوری شي بیا به علم زده کې اوس ځواني ده د الله هر قسمه بندګي کولی شي چې کله بوډاوالی راشي بیا به شروع کې بیا خو خفه کېږه ما نه مه خو عقل دې کم دی عقل دې څه دی کم دی د آخرت په باره کې نه دنیا په باره کې خو تا سمه پی ایچ ډي کړې ده د آخرت په باره کې بیا د عقل په قص کم استعمالی په قص یعنې دې ته هم ښه پته ده چې دا دنیا ختمېدونکې ده او آخرت راتلونکی دی او دا څه چې اوس دي دا به هر وخت نه دا راته هم ښه پته ده خو په قصد ځان جاهل کړی دی دې ته وایي قصدن عمدن ځان دې سره ښکاره کول چې جاهل موږ نه پوهېږو ښه پوهېږي ښه په دې هر څه پوهېږي امام بخاري دا باب هم دقې دپاره راوړی دی چې قیامت را روان دی نو اوله کې پې آیت راوړی دی الله څه وایي
وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير. الله وی خبر د قیامت دومره نږدې ده لکه د سترګې د رپېده. او هو اقرب، الله وی کیدی شي د دین هم زیاته نږدې. نو ته څه ته په انتظار ناست؟ امام بخاري هم تا ته دا وایي، وی الله وی چې د سترګې د رب په اندازه کې دله زه قیامت راوستی شم یا د دین هم په کمه کې. زمونږ د امیدونه الله، زمونږ ارمانونه، او الله وی د سترګې د رب په اندازه کې قیامت راتلی شي. او اوس یو سړی دا تپوس کولی شي چې قیامت به څنګه راځي، د هغې خو علامات دي او دا دي او دغه د هغې جواب به هم وشي په دې حدیثونو کې به وشي. اولنی حدیث یې راوړی دی د سهل بن سعد رضی الله عنه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي بعثت انا والساعه هکذا، زه او قیامت وایي موږ دواړه دغه شان راغلي یو یو ځای. ویشیر باصبعیه فیمد بهما، په دې دوو ګوتو اشاره کوله او داسې اوږدې یې کړې وایي موږ داسې راغلي یو ځای. د دې څه معنی ده؟ نو د دې یو معنی دا دی چې بعض علماء دا مطلب ذکر کړی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې ما او قیامت کې دومره فرق دی لکه څومره چې د منځنۍ ګوته او د تشهود په دې ګوته کې دی. دغه شان ما پسې قیامت را نږدې دی. او مشهوره دا دی چې نه ما او قیامت نږدې راغلي یو، یو بل پسې یو، ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې وروسته بل پیغمبر نشته، د امت اخرنی دی. الله اکبر. یو روایت کې راځي وایي ما او قیامت یو ځای راغلي یو او نږدې و چې زما نه را مخکې شوی و قیامت، خو زه ترې را مخکې شوم. دا خبرې دې دپاره وکړه چې د امت ته وایي چې ډېر یو ځای راغلي وو، وایي نږدې و چې قیامت رانه را مخکې شوی خو زه ترې را مخکې شوم. نو ته څه ته په انتظار ناست؟ امام بخاري وایي چې دې نه بعد خو زه اشتیم نه، تا څه ته ډډه لګولې ده؟ پیغمبر خو وایي چې ما او قیامت داسې راغلي وو، نو ته څه ته پروت یې؟ دا دویم حدیث چې کوم دی انس بن مالک، هغه هم دغه دی بعثت والساعه کهاتین، هغې کې داسې دي کهاتین، ما او قیامت داسې راغلي. دا دویم روایت چې دریم روایت ابو هریره رضی الله عنه دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم بعثت انا والساعه کهاتین، ما او قیامت دقه شان راغلي، یعنی اصبعین. وی هاتین مطلب یعنی دا دوه ګوتې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی زه او قیامت دقه شان راغلي، د دې نه اخوا څه دي؟ یاره څه انتظار کوي؟ باب یې راوړی دی، په دې باب پسې باب عنوان یې نشته، خالي باب دی. او دا عنوان په دې نشي ځکه چې دا یې تېر شوي سره تړلی شوی دی. او په دې کې هم دغه خبرې ته اشاره ده چې قیامت اچانک راځي او ډېر زر به راځي، بیا به تا ته موقع میلاو نه شي که ته وایې چې که ته دې ته پروت یې چې بیا نو بیا به څه نه کېږي. نو ځکه علما وایي دا باب داسې دی لکه فصل د تېر شوي باب دپاره. دې حدیث ته غوږ کښېږدئ. ګوره ابو هریره رضی الله عنه وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، قیامت په د هغه وخته پورې نه راځي چې څو پورې نور د مغرب نه نه راختلی. او دا د قیامت په نښو کې غټه نښه ده. غټ علامات چې کوم دي په کې دا غټه نښه ده. او زه دې تفصیل نه ذکر کوم ځکه چې زما موضوع دا نه ده. ډېر ښه تفصیل الحمدلله ما د الله په توفیق سره کړی دی. د قیامت علامات چې ما کوم بیان کړي دي اوږده سلسله ده، په هغې کې ما دا پوره تفصیل ذکر کړی دی چې کله به د مغرب ننور راخیږي او څنګه به راخیږي او د څومره وخته پورې به دا بیا ولاړي په اسمان کې او د خلکو به کردار څه او کېږي به څه او څه به نه کېږي، دا ټول تفصیل هلته ذکر شوی. فاذا طلعت فرآها الناس آمنوا اجمعون، کله چې انور د مغرب نه راوخیږي خلک به ویني ټول خلک به ایمان راوړي. ولې به ټول ایمان راوړي؟ ځکه چې په سترګو یې ولیدو. فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. نو دا که وخت چې الله د هغې په باره کې وایي چې یو نفس له به ایمان د هغه فایده نه ورکوي څو پورې چې مخکې
ایمان نه راوړی او د مخکې نه خیر نه کړی ولې ځکه چې دې کې خو ده په خپلو سترګو خبره ولیده اوس که دی ایمان راوړي نو دا څه د زړه مطمئن نه دی په اسلام او په ایمان باندې بلکې ده دا خبره ولیده په غیب باندې د ایمان نه نو ځکه ولې ایمان فایده نه ورکوي حدیث دې دپاره دی اوس ورته غوږ کېده ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بینهما قیامت به راشي او دوه کسان به ولاړي د یو بل سره تان به یې کولو کړی او کپړه به یو بل ته ښیي دا یو به یې خرڅوي او دا بل یې هېري او قیامت به راشي فلا یتبایعان ولا یطویان پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی قیامت به دومره اچانک راشي چې دوی ته به موقع د خرڅولو او اخیستلو میلاو نه شي او نه به ورته موقع د دې تان د راتاوالو بیا میلاو شي چې را تان راټول کړي د دې موقع به ورته میلاو نه شي دومره اچانک به راځي قیامت ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته او یو سړی به را رواني د خپلې اوښې نه به پیله شلي او قیامت به پې اچانک راشي فلا یطعمه نو دومره موقع به ورته میلاو نه شي چې دا پی وڅکي ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه قیامت به راشي اچانک او یو سړی به لګي یو تالاب به خپل لیو کوي خټه به پې لګوي دا تالاب به برابروي ترمیم به وله کوي او قیامت به اکدم راشي فلا یسقي فيه دومره موقع به ورته میلاو نه شي چې دی خپل څاروي دلته خړوب کړي او دې ته غوږ کېده ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه او یو سړی به نوڼۍ به یې داسې اوچته کړي خولې ته به یې داسې نیولي او قیامت به راشي فلا یطعمها دومره موقع به ورته میلاو نه شي چې د نوڼۍ خولې ته واچي دقه شان به نوڼۍ پاتې شي او قیامت به راشي امام بخاري رحمه الله تا ته دا وایي نو بیا به څه کوې تا ته دا وایي ته خو د غفلت په خوب کې اوده ستا خو اوږده امیدونه دي اوږده دي سوچونه خو دا قیامت خو داسې را روان دی دا خو اچانک راځي او که څوک دا وایي چې هغه قیامت علامات دي دا واړه علامات تقریبا ټول ښکاره شوي دي او دویمه خبره د حدیث پر روان درس کې واورئ روان درس کې به دا حدیث راشي هر انسان چې مړ شي د هغه قیامت راشي پیغمبر صلی الله علیه وسلم کوم انسان چې مړ شي فقد قامت قیامته د ده قیامت راغی دا به کله راځي نو مرګ به کله راځي مرګ به کله راځي په خوله وایي پته نه لګي او حالات خو داسې دي لکه تاسو ته چې ښه پته وي ځکه چې کمزور چې دنیا له ورکړی دی او د بېدیني او د الله نه لرې کېده په خوله د مرګ پته نشته د قیامت پته نشته کله به راځي پته نشته نو ښکاري خو داسې نه دغه دې طرف ته توجه ساتي تاسو اخوا څه ګورئ د غفلت لوی دلیل د دې نه بهر موږ پرېږدو موږ به څنګه یو چې د آخرت خبره کېږي او سړي ورته توجه نه غفلت نور څه ته وایي دا مې راته یو ښکلی دلیل وښو یعنې موږ ته چې دا بحث نه کېږي چې زموږ به څه حال وي او دا بحث روان دی او د یو سړي ورته توجه نه وي دیوال ته ګوره هغه راننوتو هغه ووتو دلته ګوره اخوا موبایل وکړنګېدو یو شي ته ګوره او بل شي ته د دې انسان زړه ژوندی دی هېڅ پکې نشته ګوره د کم سړي زړه چې د مرګ د موضوع سره ونه هېرېد او د آخرت د موضوع سره ونه هېرېد او الله سره ملاقات د دې نه ونه هېرېد په ده هېڅ نصیحتونه اثر نه کوي نورې په څه هېرئ په څه وله زړه را ژوندی کړي نو دا مې تاسو ته دې ته وایي مباشر دلیل یا مخامخ دلیل موږ دومره غافل یو امام بخاري دا باب دې لپاره راوړی وی قیامت او پیغمبر دغه شان یو ځای راغلي دي نو آخرت مخې ته ساته او آخرت مخې ته پورې ته نشي ساتلی هغه وخته پورې څو پورې دې زړه نرم نه چې زړه دې نرم شو آخرت به دې مخې ته
او آخرت چې دې مخې ته کو زړه به دې نرم شي دواړه خبرې وبسې تللی شي د دې به اکتفا وکړو روان درس کې به بیا یو ناشنا باب شروع کی الله سره ملاقات هغه باب به بیا ذکر کوو که چېرته د هغې نه مخکې د الله سره ملاقات ونه شو نو الله سبحانه وتعالی دې زمونږ د زړونه را بیدار کړي او الله دې مونږ د دې غفلت د خوب نه وباسي هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين